إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتغى الهدى بغير هدى من الله أضله الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زما عزت مندو ددی رباب دری گانجلی کلی او دخوشا نور کلنا مشرانو او امزولو کشرانو اوریدنکو او خوشا کورونو کی غد کی خودنکو میندو خویندو تورسرو خالص دا اللہ تعالی فضل دے کرم دے احسان دے چی دا دی فتنی دا دور او دا مادیاتو پا دور کی زما استاسو تعلق تڑن او ربط اللہ تعالی خپل فضل و کرم سره پیدا کړی دی او ګرځولی دی لا حول ولا قوة الا بالله
د ګناه نه بچاو بغیر د الله د مدد نه نکیږي او نیکی کول بغیر د الله تعالی د توفیق نه نکیږي الله تعالی دې ځای کې چې زمونږه مشر مولانا عبدالغفار صاحب او محتمم صاحب طاهر صاحب داغی سرا نور دا ملګری رفقا تاسو محلی والا کلی والا د قرآن کریم او د رسول صلوات والسلام د سنتو د احادیثو او د سلفی صالحینو علماء کرام ائمه کرام داغی په اقوال سره چې د قرآن او سنت شرح دا وضاحت دی دی لګیادي تربیت کوي د لویو درسونو می د زرانو می او د معصومانو د وړو د بچو دا غي د سبقونو اغي سره د مهنت دا سلسله جاری ده الله تعالی دی کړه خدمت د دای او استاسو قبول او منظور وګرځي او الله تعالی دی آئنده کی هم دا توفیق دیلم نصیب وګرځي او تاسو د دې سره د اودریدو د مرست کولو د ملاتړ الله دې توفیق نصیب وګرځي شاکر شیخ رحمت الله تعالی علی لی ولیو اغیب فرمایل اے اللہ ستا دین منتا محتاج ندئی تدخل دین خدمت زناور نهم اغستیشی مرغون دی هم اغست دی خوش نصیبی با زمن گئی چی اللہ تمنگا پدیکار کی شامل کی او زمن ندا خدمت والی نو دا زمن خوش نصیبی دا دغه سرونو زوم تاسو ته دغه وایم او دغه خبره ده زمون نه خسته شته دی مالدار شته دی جیدادونو والا شته دی کوټو بنگلو والا کارخانو والا شته دی د الله حمد وای د الله شکریا ادا کوي چې عالم د قرآن کریم تعلم کون کے آدر تا موجود دی دا سی خلق شتا دی امامتائی لسوک نمومی جنازی لسوک نمومی او خپلهم دغه حالی دا زموستا خیبر پختونخوا وطن زمونگا هم بیا پایی که خیبر پختونخوا او بیا پدی کی دا خاص ذلی دا اللہ تعالی لوی فضل دی لوی کرم دی لوی احسان دی اللہ دی وطن حفاظتوں کی اللہ تعالی دی بدی کی اسلامی قانون چد صد پارا آزاد شوے دے اگر دی اللہ نافذ کی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نافذ نہ دے قانون کی دغه لکلی شی دی خو پریشانه زکه دی چې دا قانون نافذ نه دی شته نو برک زمون وس نرسي ګرونو په دې خپل شپک پټه بدن وس رسیږي او په خپل کور وس رسیږي راځي دا عزم کو او دا کلکه اراده وکړو چې زبد شریعت پابندي کوم او زبد الله حکمونه او د رسول السلام سنت دا په خپل بدن کی صورت کی ہم سیرت کی ہم او غم کی ہم خادے کی ہم کورم بہرم اخلاقوں کی عاداتوں کی عباداتوں کی معاملاتوں کی عرص کی بدارا ولم
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر څوک الله د خپل وس مناسب ذمہوار ګرځولې دي او بر طرفنا نو دک خبره ده چې کتاب الله درینجا چاقس بتدفینی احادیث انهماکس نجومی اسمدا. یو سال چلاسی بابا وی رحمت الله تعالی مد ظل العالی اغوی وی دا وطن زمون چه دی خلی نم دی مزیدار خبر دا خدا اللہ دا کتاب قانون نشت دی احادیث سر لب شروع دی او داغی دفن کول اغا شروع دی. جرائم از نجوم آسما بیش نمی دانم کی این پاک اس چپاکس. جرمنا فحاشی اور یعنی دا اسمان دستور نزیاد دی جرمنا نو دا سنگ پاک دے دا خو پاک الگرزی چه دا قرآن قانونی دا رسول علیہ السلام دا راوڑلی شوی شریعت او داغه د تشریع پاسداری وی او د جرمونو د فحاشۍ د بحیاي داغي بیخکنی وی او دانه چې داغي آبیاری وی او هغه ته ترقی وی لیکيږي. دا خو ګندکول دي دا پاکول چې دن هغه نه دي. الله دې زمونږ استادو کو وطن باندې رحم وکړي. اولنې خبره د پاکوالي ورونو اغا عقیده برابر اول دی. عقیده ستوي دزله باور تا دزله تړون ته پښتو کې دا مطلب دی. دزله باور دزله تړون دزله یو سپس لګول دا با په الله تعالی لګو. دزله باور دزله اعتماد عقیده توحید دا الله د یووالي چې زمون پیدا کون کې الله او زمون ساتون کې الله نظام چلون کې الله او آخر زبم الله تعالی تا پیشی بئی تپوسن بئی سوال جواب بئی. فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل حین ولكننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. میں پختو کی معنی کړی دا کپسر په مرخلاصه وید انسان کپسر په مرخلاصه وید منان نو بیا دا مرګ به راحت د هر انسان لیکن پس د مرګا بیا به ژوند کیږو او سوال جواب کې د هر سبب باندې کیږو. نو اولنې به د توحید تپوس کیږي د ایمان خبره ده. توحید څه ته وایي؟ خدا را واحد دانستن نه کې واحد گفتن. د زلنه دا منل چې یو ذات موجود دی هغه سره څوک شریک برخدار ایصدار نشته. د کمال صفاتونه پکې ټول دي د نقصان د صفاتونو نه پاک دي او د خپل شان موافق په عرش باندې دی او علم قدرت نه هیڅ شی بهر نه دی. د الله د علم او د قدرت نه هیڅ یو چیز چې دن هغه بهر نه دی. د الله په علم کې داخل دی قدرت کې داخل دی. د الله رب العزت د علم نه څوک بهر نه دی او څه شی بهر نه دی. د الله د قدرت نه څه بهر نه دی. عربی کې وته الله وای عربی کې وته الله وای فارسی کې ورته خدا وای او پښتو کې وتا ټول واګو وای خاوندم وای خاوند لا یزالا دا زما څنګه اختر دی او شلیدلی می جامې دی د کال په کول په سر دی. انګلیش کې وتا ګاډ وای الله دا ځکه وایم چې بعضی سړی هغه فتنه باز قدر د مسلمان اتفاق او د اتحاد ختمولو لپاره اگر اروانی کله پویږي کله نو دیدا دانستی کله نا دانستا
انو یره خدای لفظ بنوي الک ولی بنوي ودا په شریعت کې نه راغلی نو په شریعت کې مهربان لفظ راغلی دی تاسو کو مهربان نو ته وایي چې دا د رحمان معنا ده الرحمن الرحیم معنا مهربان فارسی د پښتو کې استعمالي دک سے لفظ خدا د مالک معنا ده اختیار من دک سے لفظ خدا دا د واجب الوجود معنا ده واجب الوجود چې وو دې او یبا من نو یو نبیو نو اوس یو یا بلی زوبا او الله وو دې یبا هو الاول والآخر والظاهر والباطن هو الاول الله اول دے حسنو او اللہ تعالی ہو الآخر اللہ رستنے دے حس بنی اللہ بھئی کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام دا سچ دی پا نظر رازی او گن رازی دا ختمیدن کی دی یو رب چی دے نو چی اغا دلوی شان والا و عزت والا دے اغا باقی وی کل شیئن حالکن الا وجہا ہر شیبان فنا رازی ختمید رازی بید ذات دا اللہ تعالیٰ نام بید ذات دا اللہ تعالیٰ نام اللہ علا کل شیئن ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالت زائل علا کل شیئن ما خل اللہ باطل صحابی ہوئی ہر شید اللہ نے علاوہ دا فنا کی دن کے دے او ہر نعمت ختمی دن کے دے یو اللہ دے چاگا بئی او دے او ایبا فتوکل علی الحی الذی لا یموت اللہ تعالیٰ فرمائی آغا ذات بانے بروسہ کو اعتماد کو زان سبارا چی ہمیشہ جن دے دے او سنبالا ان کے دا عالم دے او اغبان فنا نرازی مرگ پہ نرازی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالیٰ نشتے دے برسوک متصرف اختیار من مالک د نفع د نقصان رامدد کی دن کے او لائق دے عبادت بید اغنا الحی ہمیشہ جن دے دے القیوم سنبالا ان کے دا عالم دے فضل قیوم نم دے نو قیوم بہتا نو ہے عبد القیوم نم دے نو قیوم بہتا نو ہے عبد القادر فضل قادر دے نو قادری بہتا نو ہے دا مانا خطا دو عبد الصمد دے نو صمد بہتا نو ہے صمد دے خوارا شا کور نور والی نا عبد الصمد دے عبد القادر دے عبد القیوم فضل قیوم دے پورنم باہی خدا اللہ صفت دے خاص زمان دا دین کتابون خدا دی کردی یاسین نم دی چالکی خود یاسین نسنگا چا قرآن کریم کی لکلے شوی دن داسی بینی لی کی یہ لیب ذریعہ اور سین درسی اور نم بوائے داسی بینی کی ولی کیدیشی دا کم یاسین چا دا صورت یاسین پاور کی لکلے شوی دن داسی معنی چا اگا اللہ پوری خاصی اگا بل چاہتا نوی لکی گی نو بل چالا چا دا نم کی دن اگا یہ لیب ذریعہ اور سین درسی اور نم بلی کی دا یاسین بچے دن اگا نلی کی تم را پکی اختیار نو خدا ذکر با پدی نہ کہے چھ خدا 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 ذکر ہوگا ذکر با اغا یا اللہ لا الہ الا اللہ یا دم کہے نو خواب دی بڑاگانو با دم اچھا اپا درخد خدای اپا درخد رسول دو خدای اپا درخد سرور وارو یارانو اپا درخد پیر بابا اپا درخد الویر زوان اپا درخد دیوانا بابا شف دا تکی نشت درخد حکم تاوئی یا خدای 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 شف دا جہالتونو اللہ دی پنجبیر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ او داغ شاگردان ملگری علماء حق پرس دا دی اللہ غریق رحمت کی چغی بوالی کی دی رامدت چلوی ازوانا دا بغداد شای میرانا او زور دی زیادت دا ارچانا او دا ارچانا پالوانا او ما نیولی لمن ستادا اجزانانو تا پتا نوا
دینی گنو رشید البیان باید شپی وی علا بودا کیدو کلا بیوی پیرا بابا دا درنگ اولا او پتا دیری کی دیوانا بابا لزینا کلا بیوی پیرا منگل میں پسر نسا او دا منگرو مارانو سیل میں پسر زینا علا دا منگری مار سیل روان دی اما بداغین بچکائی دا عقیدی دا شرک وی دا جہنم تا دتلو وی اس ہم چی دا عقیدہ دا یو ولی پا بارکی لری پھر فقیر بارکی لری جنت تنشت لے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ عیسیٰ علیہ السلام پا بیان کی دین شان دادے چاچ دو اللہ تعالی سرا چوکم شرک برخداری صدار اگردو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ نو پدبان جنت حرام دے ومأواہ النار زی جہنم دے وما للظالمین من انصار دا مشرکانو سوک امدادی نشت دے سوک خلاص ان کی نشت دے چھے دا جہنم ند اخلاص کی بیاد سوک نش اخلاص والے بریلیان اگئی و شیر دے خطا دے جو پکڑے گا اللہ چھوڑائے محمد جو پکڑے محمد چھوڑائے گا کون نا اللہ چی روڑی سسو کی اخلاص والے نشی اللہ چی بند کسو کی کلاول نشی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد اللہ چی پچاد رحمت دروازہ کلاو کی نسو کی بندول نشی او چی چابانی بند کی نسو کی کلاول نشی سو کی بیرتکول نشی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ کا دا خیر رسول واری قدرت والا دے او کا تکلیف دا تو رسیل دا دی تکلیف لرے کون کے بید اللہ نا بل سب نشت دے امّی یجیب المضطر اذا دعاہو ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض شلم سپارکی اولنی مخیر رب کائنات فرمائی سوک دے چے دا پریشان سوال ووری پریاد ووری بید اللہ رب السوک نشتے دا اللہ صفت صمد دے صمد زید جڑاو دا فریاد تاوئی صمد دربار دا حاجتنو تاوئی ویزے بھی نشتے دا جڑاو دا فریاد سوک ستا پسرز پریادی لار شما چالا ستا پسرز پریادی لار شما چالا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ تعالیٰ فرمائی کلجتا نظما بندگان تپوسو کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما پبارکی چھ اللہ نزدید چھ رورو وطوائیو او کلر دی چھ چلی وطوائیو ورطوائے چھ اللہ ویز نزدیمام او بلزے سبحان اللہ او سوال قبلوم دا اغچا چھ زمانہ سوالو کی سوال قبلوم دا اغچا نکتا ہے چھ مون کو سوال کو قبلی گی نو سوال کنا سمے ہوئی آغا شیب اغواری چستا مناسبی کلا اللہ نتس شیب اغواری اغسطا مناسب ندے اللہ دل داغی پا بدل کی بلدر کی سوال قبلی کلا داغین علاو بلی و مصیبت دبانی راروانی اغدر ندفکی او کلا داشیوی قبلی اخیرت تیبریدی حدیث پاک کی راضی بندلبا قیامت کے سوابونا ملاوی دے اللہ دا چرتا نو ویدا تا دعاگان اکڑی وی اگا می تالا اخیرت تا جمع کڑی وی یا اللہ ٹولی با دی دلتا رانا پری خودی وی علتا با دی یوانا قبلا والا ٹولی با دی زیتا پری خودی وی پا دی ایمان بخبر کو بلا دا چیز زگم دعاگان اس دعاگان ولی رونو خبرکی کو بنو تو چوڑی کے ماتلا دعا یاد ہے اس پہ سوچ کو دیر خستہ دعا دا او دا سے روانا کری دا دی خلقو علم چتاو دا خود اللہ پنپیر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ غریق رحمت کی او پدی تربانی خال شیخ سے محتمم سے رحمہ اللہ دا غی دا محنت تی او دی طلبائی کرام و توگو رئی
دا کم چې زمونږ او ستا مخې ته ولاړ دي دا د هغوی دغه محنت ثمره ده او د هغوی د محنت هغه برکت دی. الله دې هلته خوشحاله کړي. موږ سره یې ښه کړي دي. ما خو هم ستاسو نه دي د نه علم وړلی په کته باندې. نو موږ به دعا کوله اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين ولجميع المؤمنات یا رب خود رجال. تاسو ته نه دی یاد یار موږ ته یاد کړی و د خپلې دعا د داسې والا کړی ته مې پېژني چې اوس یې راته صحیح ووایم نو بیا به شي. دا اللهم اغفر لي ولوالدي نو ولجميع المؤمنين ولجميع المؤمنات نو ولجميع المؤمنين ولجميع المؤمنات. یا رب خود رجات دا یا رافع الدرجات نو یا رب خود رجات دې جوړ کړی یا رافع الدرجات. منګه دعا سي چې سلام وګرځي نو چې سلام وګرځي نو پلار روان شي او پیدار ځان ته ځان رسي خدای ما بخیر ما بخیر ورډا بخیر ورسین د بچو ورما ستادارو لګي. دا خو دعا ویل دی وروره دا خو دعا کول نه دي. دعا کول خدا دی چې خو متوجي کینې د الله حمد وای په نبی اسلام درود وای بیا د زلو د خلیق کنیکشن یو کی او د الله نه سوالو کی. دی به امام ته په انتظاری چې دی پورته کوي کنه په کاشن راکې کنه راکې او چې کاشن راکی نزبه پورته کوم او چې کاشنی دوباره راکړ به ختموم. دا مقصد چې یو شو ټول مقصد یو شو. یاره فلانی سوال جواب را لګل مونږ کر کور کې مصیبت ته خپ تیز دعا وکړه. دا مقصد یو شو. نور چې سلام دی وګرځو تزان لکوا زبزان للیږي امام سره انتظار مکوا هغه ته مګورا چې دی به پورته کې زو پورته کوم کده نه زبنو سلام باندې ستاد هغه سره رب تعلق ختم شو. بیا چې کله مقصد یو شو ځنې ځایونه دي او بیا د علم نزدکای نو بیا په هغې کې په تیزه مشته دی او په یو ځای هم چې د نشته لکه استسقا شوله د باران غوښتل شول. بهرحال زه مقصد زما د دې خبرې و چې الله وایي زه نږدې ما بل ځای هم فرمایي نحن اقرب الی من حبل الورید. الله وایي زه د شارک نه راته زیات نږدې ما. چلاسی بابا وایي تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب. خدا گفتا ز من کے من قریبم و بابا لم یقل انی قریب. فارسی او عربی یو ځای کړی دا ویتا ته چې مصیبت تکلیف راو رسیږي یا بابا وي پنه کې راو رسیږي او بیا بیا ادب بنبریان دي خدای بندر وړای بدل تنور ته وګورځي دا تا وی پیر بابا را رسا سپی باندې روډا ته خپل پیر بابا را رسا تنور ته تا دانګو سپی پسې تا ورکاو او بیا ادب منګ شو یارا. خیر به انصافي خو انصاف هم پکار دی انصاف کنه به انصافي تکي او مونږ باندې دغه لګای لکه من وایو اولیاء کرام من داغی د خپو خاوري هم نه یو من غوی ته نشو رسېدی. الله دې قبرونه د رحمتونو ډکي. خو ګوره حاجت رواحان مشکل کشاهان نه دي مصیبت لري کوونکي نه دي. یا بابا مدد چا بنوي یا الله مدد بوي. نو بهر حال د الله تعالی الله خدا او دارنګ چې دسره مهربان مالک دا ټول د ځنې د الله نمونه اسماء ځنې داغي معناګانې دي. الله دا ځان د بنوي محقق د پیښور نه جوړای چې بس یو حدیث په خپل ځام کې راوالي او لس حدیثونه پریدي او ته پریدي او ته محدثي او ته په حدیث عمل کوونکې او فقهای کرام په غیبه باندې عمل کوونکې نه دي. د آیات وساته رستم شیخ صاحب رحمه الله یو جلدی تفسیر کې دو ځایا چې الله باندې د خدا اطلاق جایز د سورۃ اعراف او سورۃ معراج کې اوس دې یارانو لري کړی دي خائنه خیانتګره ما سره دواړه شته ازوړ کې دا زوړ ته پښتنه نه لري کړی دي ولې خیانت کوي. دارنګي هغه وای په ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ائمه دا د دین شرح کوونکي دي دا د قرآن و سنت شرح کون کی دی اگر شارحین دی نچ شارعین دی شرع مقرری نو چه دا اللہ دا پیغمبر پا مقابلہ کی روان دی ضربوی اللہ تا دا پیغمبر خدا منی کد امام منی اے دا خدا ظالمہ دا مقابلہ دی کم زینا جوڑا کلا نہم صفحہ التیویان کی لکلی دی شیخ صاحب جميع ما تقول الائمه شرح للسنه والسنه شرح القران. ائمه د سنت د احادیث شرح کوي او احادیث د قران کریم داغي وضاحت کوي او داغي شرح کوي.
نو سوچ کوا فکر کوا توحید اولنۍ خبره ده د الله یووالی ما په دې خبره کوله چې الله به اول د نه د دې تپوس کوي اول به د ایمان خبرې د توحید خبرې عقیده د توحید د الله د یووالي چې نه منځونه کار نه کوي تلاوتونه کار نه کوي ذکرونه کار نه کوي حجونه کار نه کوي ابو جهل 250 حج کړی څه چالو شو کړی دی کنه پی زعمه غټ حج شیبو یو حج ولا کار نه وږي ځکه ایمان نو عقیده نو والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله تا پاکی خبری خیجی پاکی کلمہ پاک کلمہ تخیجی او نیک عمل پورتا کئی دے نیک عمل لرا درجی دا قبولیت تا چشے پورتا کئی دا کلمہ طیبہ سمانا نیک عمل چې د الله په در کې قبليږي نو ایمان د وجه نه قبليږي توحید د وجه نه قبليږي دکسي چې تم مساله کوي د توحید خبر عام شي په خپل نیک عمل شه نو چې نیک عمل شي نستا مساله به عام کیږي دې مطلب به وي زمایر پر راځي کول سره نو زمون دا مشایخ علماء کرام چې دا غي دا بیانونه خوارش ول دا ولی اخلاص دے کرنا او دا نیک عمل کون کی دی پخپلا نو اللہ بمخ کی ترقی چی دن اغدر کئی لند خبر رنو اغدالا او توحید افراد الخالق ذاتا و صفتا خالق اللہ منی داغ ذات چی سنگ یو دے داغ چی کم خاص صفتو ندی دابم دا اغد پارا منو بلچا دا پارا وے نمنو نبای گنو نبا منو او نبای گنو او یو اللہ سر تعلق رونو دا پیدا کو لا تسألن بنی آدم حاجتا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وزے کی ذکر کئی لا تسألن بنی آدم حاجتا وصل الذی ابوابه لا تحجب اللہ یغضب ان ترکت سؤاله وبنی آدم حین یسأل یغضب لا تسألن بنی آدم سوالونا چکے نو دو مخلوقنا سوالونا مکوا دا آدم دا بچونا سوالونا مکوا دا اسبابو دا لاندی خو ٹکتا لوخی را کئی پیالے را کئی گاونی یو بلتا مالگا را کئی تیل را کئی ویمنعون المعون آخو شریط بیر دا اسبابو نا لاندی نا بغیر ظاہری سے سبب نخکاری اتوا فلانی ولی مالا دا کارو کا دا کون کے سوک دے اللہ دے داتے نا مراد دے اخو دا اسباب اللہ نظام نا خبر دا او بیا زبردست دلیل ہوئی وی داغا نسوال زکا کو چھ داغا دروازی نا بندی داغا دروازی او داغا نا چھ غواری نو خوشحالی گی چھ تے نغواری خفقی گی مخلوق نا چھ غواری نو خفقی گی چھ تے نغواری خوشحالی گی افلانے دیر خسڑے دے اڑو چانا بالکل سواری ہونا دیر خسڑے دے اللہ کدی تم دا مخلوق دا در پری خوا نو بادشاہی دی مبارک شک گدائی او کدی تم دا مخلوق دا در اوکڑا نو گدائی دی مبارک شک بادشاہی گدائی دا اللہ دا در اوکا دا اللہ دا در اللہ نا سوال دا اللہ نا غختنا او دا اللہ تعالی سر ربط او تعلق دارونو دا چه اوشو نن زمنگا 24 گھنٹے پا دنیا پسی ور پسی دنیا پسی ارہ طبقہ راواخلا مولیان ور پسی دی پیران خولی ور دکا چل دے دا غیب الکار نشترے عوام ایزان اغیتاون چتا نبیان ہے دکا سی دا یادو ساتی دنیا ضرورت تے دنیا سے شدرون ضرورت تے او مقصد زمن شریعت تے او قرآن و سنت تے دا زمون مقصد دے نن من مقصد ضرورت کو گرزو او ضرورت مقصد کو گرزو دنیا تو خادعنی کا انی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها سخستے ہوئی دنیا تو خادعنی کا انی لست اعرف حالها دی دنیا تو کا کڑے ماں چتزی یورپ تزی بل ملک تزی استغفر اللہ زان یہودیو لکی التا نیشنلٹی دا پارا عیسائی زانو لکی نتا مسلمان دا کم زی پاتش کی اسلام مخ کیوں
د دنیا غلا پکار ده د نیشنلټی د پاره ستا بچي التزار يهودي او ځان کرسچن ځان چې دی صحیح دي کی دیتا کم دیتا ورسو کاد الفقر ان یکون کفرا رسول الله السلام وی داسې وخت روان دی چې غریبی به سبب د کفر وګرځي وی غریب یما کفر ته نه ګوري بی دینه ته نه ګوري تا سره د دې ځای کې لګ دی راړي خو چې اسلام ته نه لړ نشي ایمان ته نه لړ نشي دې ته موږ ته سوچو چې ته فکر وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وخت روان دی یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا سار به سره مسلمانی ما خام به کافری سار به کافری ما خام به مسلمانی نن وګوره يهوديت اختیاري عیسایت اختیاري بریلیت او رافضیت شیعتوب قادیانیت د مال او دولت د پاره د عہدو د پاره مهنت شروع دی او منګه د آتی په وخت کې ودیو الله تعالی دې علماء کرامو د دې حافظانو او د دې تعلیم تربیت کوونکو په عمرونو کې برکت واچي ورونو تاسو ته وایم وره کدا الله د نعمت شکریا ونکړه دا نعمت بدن الله واخلي دا بدن واخلي دې کارونه کولې شي سعودي ته تلې شي کراچو لاهور ته تلې شي پنده ته تلې شي خدای سره یو درد یو غم دی چې زما استاد بچو د دې تربیت شي او دا اوس چې دې بچو سره دې کوم مهنت کوي کدا تاسو سره شوی وي او تاسو مشرانو سره شوی وي تاسو به مولیان وي تاسو به عالمان اد کنز ګدري مولیانو صرف بل امامتي او ټیکداري غونې نظام یو نکاح او دروز بو باغی کې باغ وړي زړی والی دا تاسو ته مسله نه کوله دا ګوړې او صابونونو ماتا ترابه خله او تاما ترابه خله او د مال قلیلا په خیدای کثیره خاتونو یا د خدای بند اسقاط مونږ منو د سرسای په مقدار د موس په بدله کې د روجي په بدله کې راواله او غریب لور کا امام دی غریب دی غلا ورکا خو کچرته د امامتای په بدله کې ورکای نو او دې نشو وره سرسایه دی د امامتای بدله کې ورکولا او دې نشو ولا خپل تنخواه ولا مضبوطه ورکاوه د رسول الله اسلام په مصلی ولار دی خو هغه پکار دی چې هغه په یو تاسو په یو خشي باندې بخ کارا کوي وی آیا سړیو کور تراله خزي استغفر الله استغفر خزي وی هو به مولا سے مم دو کا کو خدای مم دو کا کو الله وسنګا نه د پیسو زکات راستلې او هغه په دانو کې او شر کې لوخي کې چچ به وتوي مشران دا پیجن دا اوس دې چجن وجن نه پیجن په چچ کې دانین کې خو دې وي او سره په کې پیسې ان خلل وي ای مولا صاحب دا والا د خدای مال کې قبول کا چاغه واغستی نو دانې خو کمې مولای سي په 500 روپے راکې ولا بیرته نو ته 500 روپے وای والا زه په سو کوما نو چې واپس را له خزه یا خزي مولا صاحب هم دوکا کو دنه پکې زکات د پیسو ما پټ کړو او خدای مې هم دوکا ک زکات مې مو شو زکات خو واغستو بیرته مال راکو زکات مې مو شو او مولا صاحب مې رضا کو تاسو د بلا ځامن یې خپکیږي مو په یو غشي دوخ کار کوي وی تعالی امامتي به مونږ لکای سرسایه بټول استای بل چاله باندې ورکو ها سرمنی بټول استای او بټا نتپ د خدای دغه باندې ته دې ساتي ځل خپل تنخواه مضبوطه ورکو هغه د غریب شه دې کده غریب ورکه ولا ورکا کنو غریب او سکول تنخواګانې وي ورنه کې ورلا کیږي پینه نو ځان خپل دغه چې درمه برباد و نو الله دا شزونه کسی قطاری وی الله مهرباني وکړه دیدا سبقونه دا ویری د دې لپاره دي چې دا شریعت زوم پابند شمه او دا خپل مهنت وکما او دا بچی دا سواله دا د نن زمانه کشران دي خو د سبا زمانه سری مشران دي نو دی وسره لګي مهنت کوي تاسو خپل یو ماشوم په کور کې نشي قابو کولای سپیمول راوس سپیمول او دې زاران سل 200 یو نیم سل دې ته ناستی مهنت کوي کله پکې یو راشي وې د ماته داسې وکړلو او دې خیر د دراله پوښي اورېګا وای ان بس دا لړشي نو دور دباو کیه برابر او وې خدای دې ته لاس خطا مکه ورګه ماشوم تاسو هم داسې وحل نه کوي دا تربیت دی او کلاس خطا شو نیکه ځان لرا منډي وای نو نیا به ځان لرا منډي وای نو پلارو مور خو په پړی نه ساري مونږ له الک لاس بدواله دي دا خدای بند پوله وسره شریکا وا کپټه وسره شریکو خو دماغ ځنی وخت د سړی ګډ وړي دیلو مونږ دا تربیت ورکو داسې بنه کوي خو کچره بل فرض خدای مکه اوس ور ته گزاره کوا هغه انسان دی د مهنت وسره کوي کړه وسره کوي زمونږ د بچو سره دې ته په اوچت نظر
نظر باندې وګورئ په قطع نظر وته وګورئ کینی الله به درواري تک سی بناسي ایسا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دی غریق رحمت کی اگر شکر نہ دے وہی دا قید الموجود دے اور سید المفقود دے دا کم چی موجود دے دا با شکریہ ادا کوا دا بر سر اشار شی او چی کم ندے موجود آبر تراکا گی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید نو دنیا تخادعنی کانی لست اعرف حالها دھوکہ دنیا تشا دھوکہ دا او کا حال دی والا معلوم کو مدد الی یمینها فقطعتها وشمالها خیلا سی راوگت کو ویما والا خی او گز دوالا چیدن آگا کٹ کرو خی او گز میں دوالا والا چیدن آگا کٹ کرو مقصد دا دی چی دنیا تا ضرورت او آیا مقصد و تمو آیا حلال مال کوششو کا حرامانو پردے حق می ساروا پردے ازمک می ساروا حدیث پاک کی راضی چاچے پردے یو لیش مقدار کی اسارہ کڑی ہوا دا قیامت پرز بانی تروز مکو پوری بھئی دی مرائی تا چولے شوی اور تبوی راکا گئی میدان محشر تا چیدن آغا اڑا التا میدان سر آغا دیتا اڑی لکا او زکاة چی دی ورنکو حق دی ورنکو دا زکاة اکثر خلق دی خیال نساتی خیال نساتی زنانا گورم سونی دا سرائی او داگی زکاة نور کئی حدیث پاک کی رازی مار باتی جوڑ شئی مار اور شجاع اقرع دا سر بے گنجی دڑیر زہر و دواجینا او دا مرائینا بتاوشی ورلا او دا سی مخی تبراشی دا وقتی بولا را شکئی ورطبوی انا مالو کا وکنزو کا زستاغ خزانوم او ستاغ مالو ما چتا چیزن اغا نور کولا نو بارحال رونو دا زی چه قرآن و سنت دی تکین و قرآن کریم دا دی ہر سو زموار دی دا دی زامن دی زمان دا عقیدی دا اصلاح زموار دی عقائد دی زمان دین عبادات دی معاملات دی اخلاق دی او معیشت دی دا طول دا دی اصلاح اگا اللہ تعالی والا دا کتاب را لے گلے دے قرآن کریم را لے گلے دے درس دا قرآن کریم کی گی نو ہر سڑے دا پزان لازم کئی چھ زب قرآن کریم درس تا کینم بے کینی با کنبا کینی ایرونو دا قرآن کریم درس تا با کینی ولی ار سڑے دا وی زا اللہ تا نزدیکت غوارنا سغوارنا ار سڑے وی رحمتونا پکار دی ار سڑے وی انعامونا پکار دی جی انعامات پکار دی ماشاءاللہ ہر سڑے وی نصرت پکار دی دا اللہ امداد پکار دی یہ قرآن ٹکی تو گو رہی ماتا متوجہ شے قرآن اول ٹکی بکی سدی قاف دے مسئلہ ری درے مسئلہ حمزہ درے مسئلہ نون قرب واری نزدیکت واری دا پا قرآن کریم سر دے قاف کی دلیت اشارہ دا اللہ تا نزدیکت واری دا پا قرآن کریم سر دا رحمتنا واری دا پا قرآن کریم سر او انعامات غواړي حمزه نو دا په قران کریم سره دا نعمت ته نور دے رڼا دا نصرت ته نعمت ته دا ټول ټکی چې دي دا کوډوړ دی ګوره او پاسورډ دی دا دې ته اشاره ده الله ته نزدېکت د الله په کتاب حاصلي او بیا رونو دې ته سوچو کوي فکر وکړي هر سړی وای یعنی ام پی ایس خپل پکار دی ایم این اے خپل پکار دی او ڈاکٹر خپل پکار دی وکیل جج خپل پکار دی ایسی چو سے خپل پکار دی ڈی ایس پی سے خپل پکار دی پلانے خپل پکار دی خو چې کله مولا خبر شي دی کی وډو چې دا خپل خاندان نوم پکار دی بلکې پښتانه وای خان نواب د خپل کړي او میا مولا د بل کړي دا پښتون تاسو متل دی خان نواب د خپل کړي او میا مولا د بل کړي ید اللہ بندگانو رازی نن عظمو کئی چی دغا سی او مفتی سے براغل او ملئی سے او خپل خاندان ټول راجمع کئی متفق شئی متحد شئی او چی پا بچو کی نسو نسانو کی ذہینان دی اگا دی لور کے قرآن تحکین ہوئی علم تحکین ہوئی سباب استا پا خاندان کی تا تخپل عالم چی دنا رولاڑی نکاح کی بری چاہتا ضرورت نرازی پا جنازہ کی بری چاہتا ضرورت نرازی پا مسلو کی
نو لک فکر وکي او په شریکه را شروع کوي بھائی دا خبره خود د قیمتي ده دا خبره خو ډیره قیمتي ده واقعي هر سړی وي ډاکټر خپل پکار دی وي هسپتال کې سړي لړي حتی کې چپړاسي بابو چی کنه ا ډیسپنسر خپل پکار دی یا سره چې په سٹور کې نوکر وي هغه خپل پکار دی زر زر دوايي چې نه خد دوايي راوالي او سړي له پیسو کې گزاره وکي نه ال خپل پکار دی دا دیونه چې عالم خپل پکار دی نه پښتانه د خپل ځان یو بل سره بغض او حسد ډیر کوي کنه وی دی کی وی جهنم کې دی ته بل چا ضرورت نشته یو بل خپل خپل راګي چې بس موږ تا به جهنم کیو لگا ایو ځای وی دی دا کار نه بلکې راځي چې او بچي کم بچي ذهین بچي خو کوټل ذهین بچي اگر او باسا یو کتاب کې واقع لیکل دا او ډیر سړی وته حیران شي مصر کې یو سړیو نو داغه بچیو ډیر زیات ذهینو ذهینو نو هغه وې دې انجینیر کوما ډاکټر کوما فلانه شي کوما قدرت نظام ته وګوره داغه نظر لاړو چې نظر یې لاړو لارې سوچو چې وې دې خو دغه پیټ کې نه چلیږي دا ذکر کوم چې استاد ولني سما او قران بیات کی قاری بشي حافظ بشي جمعات کې بچته ځای کې ناشتي وړو ته سبق وایو گزاره به کی نو استاد ولونی سره هغه ذهین سره او قرانیات کا معشوم چې قران کریم په یادولو کې شوروش سر تر رسولو کې نظر یې بیر تر راغی بیرته جوړ شو لارې بیا وی دی بل طرف تاړور واړي بیا کتاب والا تفسیر لیکي دا د مسلمان د خپل کتاب سره حال دی نو د کفر نه او د کافر نه بسګیلا وکړه یا خو مخلاص وا د تودو بسګیلا کړم او خپل مزمه اوس د پردو بسګیلا کړم من از بیگان اگا هرگز نه عالم کې با من هر چکر آشنا کر خپل مسلمان زمون دا حال دی دا حال زمون د الله د کتاب سره الله دې زمون استاد په حال باندې رحم وکي رونو من د عصري علوم خلاف نه یو خو اصله چې هر تله د غوونه پسي او د خکرو پسي غوونه دنم زمیدار کا کاوري بل چې ته بیا د هغه طریقې مونږ ته د هغه صفاتونه کوي هغه ته اعلی تعلیم وایي هغه ته اعلی تعلیم وایي د مدرسې او د جماعت د تعلیم د مدرسې او د جماعت تعلیم اعلی تعلیم دی او هغه تعلیم سره چې دا تعلیم نه قسم په الله چې هغه بی دینی ده هغه فحاشی ده هغه اوریانی ده هغه بے انصافی ده انصاف چې پکې راځي دا بددي کتاب او د احادیث او د دین په وجه پدې کې راځي د دې په وجه راځي خزا خاوندو ادري بچیو نو صلاح کولوي دي علوم تړوان دي کول وای نو پلار د حضوروري وې دا دوه روغ دي دا یو ګډ غونه دي سو کمزور غونه دي ستاسو موږ مدرسې ته کړه راوړو چې شپږ کال سکول کې پیر شي وې دې شپږ کال سکول کې پیر شو خالص د الله دین ته وقف کو اوس دې د الله دین ته وقف چې زهیني علي غته نه راوړي نو هغه مور یو تویز بس خل دغه الله کا هغه نور دوه چې کوم زهینانو یو نه ډاکټر جوړ کو ابل نه انجینیر سے جوړ کو یا بل څه شي جوړ کو افسر ته جوړ شو سوخ چې تیر شو یو پکې عالم شو نه دا خزا خاون یو بل توي راځه کنه سلام کو چې ته پاس شوی غزم پاس شوی وې څنګه وې بس مال چل راځي کنه نه کې دا کو ناظم خود له جوړ نو ورزي وکړو خو دې زیاتی وې ته دا سکارو کدن نه کمره کې پناه کین او دی بار سر ځان لراو شو کو ځان بد حال ګډ وډ کو ډاکټر صاحب راوړا سي مور څه چلې پلار دې شرمور لاغستی دي تنګول دي سپې مول راوستې ما زهر چې تخرمه او ولې څه چلې بس تنګوږي پلار ته وای سمشا کله زهر وسند له ومه جزایت لري ورسو خو دا نغوري ته ته پته نو چې دا جیدن نه دي انجینیر صاحب راوړا سي دا غزال لا څه چلې موري دا چلې ای د سخت مو کو نشپک میاشتې سولو تاسو هم نشته ورته څو راوځي بیا د جیل ته چوم ولې سي براور سي دا غدا مور له تسلی ورګه خپي چای پی کوي او لاس باندې زور کې خیر دې مور پته خو دشته نه چې دی چل جو کړ دې او خیر دې مور دې زما کاکاجي ته واما زمو خو پلار دې مو خو نه شو ویلې کاکاجي ته ووم هغه به پیه کی او تا باندې حق دې الله به جنت در کې او داسې پتونه وته کوي بیان نه هغه هم لاړو لارې جراوته خدي تا غټلې د ما بایل الله مال حسنو یا د خطر باندې کوي استاغه چې دغه تعالی خپل چای بي کوي په پلان ته بداجي ته وایو يرونو
خوشحالي کې نصیب کول غواړي دا د الله په دین کې درازي چې د الله دین لغاړی ورکو او خپل بچی دی قرآن او سنت تکینوي او علم تکي او حق پرستو سره هغه چا سره نه چې فرعي مسایل راغستي دي او شریعت او خلافت او اسلامي قانون ته لوی رکاوټ دی د مسلمانانو وحدت ختمي اتفاق ختمي کم چې شرکیات دی هغه ختم کا بدعات دی هغه ختم کا ظالمه او ته په دسه پسې لګېدلې فرعي مسایلو پسې هغې له هوا ورکړې ده او د مسلمانانو اتفاق او اتحاد د ختم کړ ته الله له جواب ورکړي الله له جواب او تاسو وګورئ کوم ځای چې د قرآن او سنت درس ملګری زموږ روان کی دا ضرري او مضر براباسي دی په کار کوي نو اولی جا دفع شر موشکن بعد ازا در جمع گندم جوشکن اول د منگک سوڑا بنده کا پس داغین غنم جمع کوا د مخنیوے ہوکا دا کم چه قرآن و سنت تا رکاوٹ تے ستا درس تا رکاوٹ د مخنیوے ہوکا پس داغین غنم جمع کوا چه منگک دا غنم تختی اور تب تونائی کے پاس غنم اچائی نو سب پائدہ کہ حقیقتا تختی دا اللہ اے دل خرابی نو اولی جا دفع شر موشکن بعد ازا در جمع گندم جوشکن او موشتا انبار ما حفرا زداس از فنش انبار ما ویرا شداس خستا شاپور سے رحمت اللہ علیہ رسول مرجان کی نکلی دی وی منگکوری را لگی دلے دے زما تر تونائے پوری سورے کڑے دے او داغی دوجن زما تونائے اگا بیکار دا منگکان دی دی ستا تونای ته سورې کوي او هغې کې چې دنه اگر وانې کوي نو غنم سله جمع کوي چې کته در هغه چې نه خرابوي هغه یې دله ضایع کوي الله دې زمونږ او ستاسو سوچ او فکر پیدا کی دی نه دې والله سوچ او فکر پیدا کی رب کائنات قل اے زما محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کا یا ایوہ الناس یا ایوہ العلماء نے دیو یا عالمانو اے خلقو گانجلی والو تاسو پکی مرا لئی یا نارینا و زنانا طول پکی را لئی قد جاءکم الحق من ربکم حق راغل قرآن کریم حق کتاب دے اور رب را لگل تربیت را لکی فمن احتدا فإنما يهتدي لنفسه چسوک سمشو فائدہ زانتا دا ومن ظل فإنما يظل عليها چه گمراش بیلارشو نقصان اخبل دے وما انا علیکم بوکیل رسول علیہ السلام وی زموار نشم جوڑے دے زتاسو کو زور نشم سمولے کہ ازار ظل محنت و سروکڑی نیو بیلاری دا اللہ با پلار نکڑی یو بیلاری دا اللہ با پلار نکڑی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا ولیکن اللہ یہدی من یشا اس چکلت دا حق بیان راغل دے خلق خلاف کئی واتبع تروانو سیگا سمیوئی تروانو سیگا ما دا آغا سپسی چتا تکم وہی کولی کیگی او مصیبتونا تکلیفونا رازینو واسبر ترکم وقت حتی یحکم اللہ تر مرگا کار دنو او خیر الحاکمین طالب اللہ تعالی بہترین صدر کی تر دا خپل محنت کوا میروس پڑھ دے پخپل وس ورونو تاسو علماء کرام توایما د دې دی بچو سره خمینت د قران کریم درسونه ماهانا افتواری درس حدیث درس فقہ او داغي کی انول او د قران او سنت چکم تشریح هغه ویل دی خلکو ته دا مهنت د دې بچو سره وکي دعاګان یادول فرایض واجبات سنن مستحبات هغه یادول الله تعالی دی زمونږ استادو د دې سره تعلق د قران او سنت سره تعلق د دې خودن کو سره تعلق چې دن هغه اولري او الله دې نور مضبوط کی او نبی رسول الله فرمای من بتغل هدا بغیر هدى من الله اظله الله بيد الله د کتاب نه چې بل سکه هدایت لټای نو وريات ساتا گمراہ کیږي با خطا کیږي با الله دې موږ د خپل کلام نه د خپل کتاب نه لری کوي او دا کم بچو چې د قران کریم ختمونه کړی دي دې ځکه دا کم پروګرام دی الله تعالی دې دا په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځي الله دې زموږ استادو پریشانه ختمي کی پروګرام بجاری وي دې پسې ملګری ختمونه وي بیانات وي زموږ استاد محترم صاحب ما چې جانز د کړی دا ابو احمد او شیخ القرآن او شیخ الحدیث ماشاءاللہ بادشاہ منیر سے غیب انشاءاللہ راضی او بیان بکئی تاسو نن د عزم وکئی چې تر ماخامه به مو خوځو چې دنا غنو دی بیا هم د سره کې ماجیګر بدل چټي در کی خو لکه ماخامه پورې د عزم وکئی چې مونږ به خوځو نو زکه دا راځي کله کله راځي او دی کې خپل ایسوا چوي دا خپل غنیمت وګڼي چې مونږ له الله دین کې د سناسو د ناستې د مدد هغه توفیق راکړي دي الله دې دا پروګرام قبول او منظور وګرځي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین زما برا وعلیکم بیان دی دغه تم ځان رسول تاسو په دا ځای باندې ناس اوسېږئ او دې عبادت